الله نوم دی. ډېر خلک مې په عبدالله باندې پیژني او ورکوټي شانې سوشل ورکر هم یم. پرون نه بله ورځ ته په 17 فبروري اورنګزیب خان عرف قاتل بابا د کوټ اوسېدونکی دی، هغه پولیس ته رپورټ کوي چې زه او ما سره جهانګیر، عبدالرحیم او ابرار حسین را روان وو. موږ د زوی ملاقات لتلو مردان جیل ته. چې جای وقوع ته ورسېدو نو عبیدالله ولد ده، سید جان ولد ده، امجد ولد ده په خپله اسلحه په موږ باندې به اراده فایرنګ شروع کو د قتل په اراده باندې. چونکه زما گنمین ابرار حسین ولد ده شدید زخمی شو اور هم و دیگر افراد بال بچ گئے. زه چونکې د مخکې نه په عدالت کې موجود وم، زموږ د ځمکو تاریخو چې څنګه ما ته خبر راغی نو ما په هغه ټیم باندې په دې علت نمبر 212 په دې کیس کې بیبیه وکړه او ایسیچو صاحب ما ډایرکټ انفارم کړ چې ګورې زه په عدالت کې موجود یم، زه تختم نه او زه بیبیه تھانے ته دروړم. چونکې د دې باوجود هم ایسیچو جوهر شید خان چې د ما سره مخکې نه ذاتی انادو او په ذاتی طور باندې زما کور ته راغی او کور کې چې کومه بېعزتي وکړه په څه طریقې کې خپله غوسه وه هغه به یې وښکله او زما د کور نه زما والد صاحب او زما تره چې نه په اف آی آر کې نامینیټ و نه چې دی هغوی باندې څه کیس و، هغوی یې په سره د تشدد او بغیر څه قانوني طور باندې هغوی روچت کړل او راوستل او تاڼه کې بند کړل. ما بیبیه وکړه، زه رالمه تاڼې ته ایسیچو صاحب ته مې وویل په ما باندې الزام و، خو دا را زما والد صاحب تره خو ما سره پرېږده که نه. چونکې ایسیچو صاحب د مخالف پارټۍ نه دومره پیسې اخیستې وې چې ما ته وایي چې یاره زما مجبوري ده او زه یې نشم پرېښودی. ما پکې فورا ډي ایس پي احسان شاه ته وایس میسیج وکړو، د زړه نه مشکور یم، ما ته فورا ریسپانس وکړو، ما ته یې ده ووایي چې تاسو خپل والد صاحب بوځئ، هېڅ قسمه خبره نشته. خو د هغې باوجود هم دا ایسیچو غونډه ایسیچو د کرپشن یو بېتاج باچا چې د هغې باوجود هم زما والد صاحب ما سره نه پرېښودو بغیر د ډېر شپارسونو او د تھرډ پارټۍ د رشوت په چې کله پیش کړي د هغه نه پس زما والد صاحب او زما ترې چې دی ما سره پرېښودل. دا کم کس چې جی په ما باندې اف آی آر کړی دی اورنګزیب ولد تاج محمد سکنا کوټ، دا جی د ده زه مختصر شانې تعارف کوم تاسو ته، تاسو صحافیان هم نوټ کې. دی جی د ټولو لومبې د خپلې خور قاتل دی، جی د خپله خور ویشتې وه. د هغې نه پس چې دی د خپلې روندار قاتل دی چې هغه یې حلاله کړې وه. د هغې نه پس چې دی د خپل رور مجاهد علي قاتل دی او د مجاهد علي نه پس د مجاهد علي د زوی اکبر خان چې د اورنګزیب خپل سکر وارو د هغې قاتل دی. وجه انا دا ده چې جي د دوی ځمکې ډېرې دي او دی د ځمکې د خړپ کېدو دپاره په خپلو رشتو باندې رالګېدلی دی او همیشه خپلې رشتې د خاورو لاندې کړي دي. نو جي زه مطالبه کوم د ټولو لومبې خو زه د ډي پي او صاحب نه بلکل مطمئن یم، د زړه نه شکریا ادا کوم. نن هم زه ورغلم، زما سره ملاقات وشو، ما له ټیم راکړه، ما ته ډېر ښکلې خبرې وکړې او د انصاف راکولې پوره یقین دهاني وکړه. ډي پي او صاحب یو نډر ښه انسان دی، شکریه د زړه نه ادا کوم. خو زه خواست بیا هم دا کوم چې کوم د ایسیچو جوهر شید خان دی ده ته د لګام واچولی شي، ځکه چې زه ستاسو ټولو صحافیانو په علم کې راغلم چې یاره د ایسیچو خلاف یو کس خبره نشي کولی. ما زیاتر صحافیان لیدلي چې هغه په تاڼو کې ناست دي او چې هغه په کم کردار باندې ناست دي، نو ایون چې زه یو خبره وکړم نو هغه هم بیا نشي راوستی. لکه دومره نعوذ بالله یو خدایان دي جوړ شوي دي. نو دا د کرپشن یو بېتاج باچا دی. دی چې دی
چوکیانو کې هغه تاڼهداران لګوي چې کم د دې غټو خلکو خانانو د منشیاتو قاتلانو په حجرې باندې ګرځي. لکه زموږ اتمانزو ته طارق خان را بدل کړی دی. طارق خان چې دی په اتمانزو کې ادریس نامې یو کس دی، تاسو تحقیقاتو کې هغه چې وفات شو د چا وویشتن د هغوی محالفو نه سامان روړو د کور نه، چې سامان یې روړو نو هغه دی ایسیچو صاحب او دی طارق په شریکه باندې چې دی هغه هغې پارټۍ ته واپس کو 20,000 روپۍ دی واغشتې. نو دلته کې جی انصاف چې الی نو هغه به بیا هم په پیسو باندې اخلی. دلته کې چې دی هر کس د خپل وس مطابق غل دی او هر کس چې دی د خپل وس مطابق لوټ مار ته ناست دی. نو جی مطالبه کو ما زما پړه خو ډېرې زیاتې خبرې وې. ما وی چې یاره نن به زه هغه څه ویمه چې څنګه مخکې د دې همدلته کې مې جی پریس کانفرنس کړی بیا اغوا شوم او میاشت نه ومه. نو ما وی نن به زه بیا هغه کوپر ویمه چې زه به بیا یو پیره اغوا کېږم د پولیس ډز. دلته کې چې دی دا کوم پولیس دا سپینو کپرو کې یو ځان نه جي زمونږ دی پولیسو ایجنسۍ بدنامې کړې. خلک وایي یاره که پلانکې غیب شو وایي آی ایس آی اوچت کو. مینځ کې پته نه چې زمونږ پولیس نه آی ایس آی جوړه شوې ده. کس اوچتوه شیر ناپرسان دی. دلته کې جي خپل یو دلته کې جي د زوړ ډي سي پي صاحب ځای دی او لاندې یو تاخانې ده بس هلته کې راولي او چې لاندې چې کوم کس د پولیس خلاف د انصاف مطالبه کوي هغه روچتوي او تاخانې ته غورځوي او بیا هغه داسې مجبوره کوي. زه خپله جي اغوا شوم ما سره چې کوم سلوک شو زه هغه ملګرو ته هم ویم هغوی سره ما واده کړې وه چې زه به د پولیس خلاف سم نه ویم. ما اوس پرېږدی چونکې زه نن بیا ویم هغوی ته زه سوري کوم چې زه ما پکې هغې خبره کې واده خلافي وکړه ځکه چې دوی کې انصاف نشته. که دوی کې انصاف و دوی تحفظ نه فراهم کوي انسان ته. دا پولیس تا مجبوره کوي چې ته قتل وکړې، دا ته مجبوره کوي چې ته په مخالف پارټۍ باندې ډز وکړو. دا پولیس اله بیا ایکشن کې راځي چې کله وینه توی شي، چې کله په یو بل باندې ډزې وکړي دوی سره بیا غم پیدا شي. د دوی کار دا دی د ایسیچو کار تا له تحفظ درکول دی. دا کار نه دی چې ته خپل انات او خپله غصې اوښکلو دپاره ته د خلکو د کورونو عزت او چاردیوالۍ په عمل کې ډېر زیات خفه شمه. د خپل نظام باندې قسم په خدای ما له ژړا راځي. دی پولیس دا چې زه کومې خبرې کوم دا زه ټول صحابیان تاسو وایي چې یاره دا مطلب یا جذبات قسم په خدای زما دا زړه دوی سوځولی دی چې دوی ما سره کوم ناجیزه یو نه په دې لږ عمر کې ما یو نه دوه نه درې نه څلور نه پنځه نه شپږ اووه د دې پولیس ناجیزه اف آی آرې په خپل ځان باندې برداشت کړی او که حساب وکړم نو کم سے کم 65 लाख روپۍ چې دوی ما له نقصان راکړی دی. ما چې کله نه سترګې مې غړېدلې دي زه سعودي عرب ته تللی ما خپل هلته کې مې روزګار کړی دی. د هغه ځای نه چې مې څه روړل په پاکستان کې مې یو هفته نه وه تېره کړې چې بس غړس ما 107 هم نه پېژنده. نن زه د پولیس هره دفعه هر قانون او هر حساب پېژنم. دی پولیس ما ته وښول چې عدالت څه دی. د پولیس هغه یره یې زما د زړه نه ختمه کړه. نو جی مطالبه کوم چې دې خلکو ته دې لګام واچولی شي، د دې قاتلانو د دې اجرتیانو د دې بجای د دې چې زه یو حقه خبره کوم او ما اغوا کوي په ما باندې ډز کوي زما نام و نشان ختموي. قسم په خدای دا ایسیچوګان نه دا ټول نه غټ اجرتیان دي. دا ایسیچوګان د ټولو نه غټ ظالمان دي. دا ایسیچوګان د دوی خلاف خبره کول ځمکې د جي لاندې کوزېدل دي. دوی سره پرایویټ کسانی پلانکي صرف تصویر یې ورته ورلیږي هغه کس بیا نی. داسې نه ده جي تاسو ته د دې خبرو خپله پته نه لګي. نو زه مطالبه کوم چې انصاف دې وکړی شي او د انصاف ټولې تقاضۍ زما خو زړه څخه زما خو د زړه ډېرې خبرې وې خو ډي پي او صاحب چې دی ما له یقین دهاني راکړه. زه ته ډېر زیات مطمئن یم یو نه ډول انسان دی. جی زه مطالبه ډي آی جي صاحب نه کوم او آی جي صاحب نه کوم چې په دې کې جي فیر انکوایري وکړي. دا جي دا اورنګزیب چې دی د ده زما د اوښې په کیس کې
د ده زوی خاتم فاروق عمر قید سزا شوی دی د پاره د دې دا حربه استعمال کړه چې یاره د اف آی آر کراش او اوس وایي چې تاسو به زما زوی ماف کړي او تاسو به زه ماف کړم. نو د کیس د کراس کېدو لپاره چې دا عمل دا حربه استعمال کړی دا د یو پیره نه دا چې د هر بار چې دی دا شان جاری اف آی آر کوي او ما ذهني جی ټارچر کوي. او په دې کې تاسو لکه د اس ایچ او متعلق ډېر د شکوک او شبهات اظهار وکړل دا ولې؟ یاره جی اس ایچ او صاحب چې دی لکه د ټولو لومبې چې کله په ما باندې اف آی آر شوی دی نو په ما باندې د بل اس ایچ او په موجودګۍ کې کله اف آی آر نه دی شوی خو چې کله دا اس ایچ او راشي نو به دې ورسره خپل میل ملاپ ګرم کړي او جیب یې ګرم کړي او په ما باندې اف آی آر وګوره د ده په سلسله کې جی په ما باندې په ګاډو کې اف آی آر وشوې د ده په موجودګۍ کې چې دی په ما باندې خپل سیستم کارډونه کیسې قطارې د هغې په اف آی آر شو د ده په موجودګۍ کې یاره جي زه اغوا کړی شوم د ده په موجودګۍ کې راباندې اوس دا اف آی آر شو چې کله هم دی نو بس په ما باندې یو تندر جي دی راوغورځوي دی پوره اورنګزیب سره میلاو دی او جي هغه سره ټول میل ملاپی دی.